تاسو وګورئ نو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ گجرانوالہ میں بھی ایک تاریخی جلسہ ہوا, اس کے بعد کراچی میں ایک تاریخی جلسہ ہوا, اور اس کے بعد پھر کوئٹہ میں بھی ایک تاریخی جلسہ ہوا. ہماری یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ انشاءاللہ 22 تاریخ کو پشاور میں بھی پشاور کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا, اور اس میں عوام جوک در جوک لاکھوں کی تعداد میں شرکت کریں گے. موجودہ حکومت روڈیں اٹکا رہی ہے اور ابھی تک ریٹن اجازت نامہ بھی نہیں دیا. وہاں پہ بل بورڈز لگانے پہ بھی انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے, اور اس طریقے کے اور ہتھ کنڈے بھی ہمیں کچھ اطلاعات مل رہی ہیں کہ وہ لوگوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اس قسم کی کوئی غلطی نہ کریں, ورنہ یہ لوگ جو ہیں اور بھی زیادہ تعداد میں نکلیں گے, اور یہ جلسہ جو ہے ہر صورت میں ہم کریں گے, اور انشاءاللہ ہماری یہ توقع ہے کہ یہ اس صوبے کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا. سر کرونا یو وبائی غونډه دغه د حکومت د طرف نه دی وخت یو ډیر زیات کمپین چلی چې کرونا دا جلسو باندې پابندي او دغه خبرې کیږي, دا غي جواب کې تاسو وایي. دیکھیں, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ حکومتی جلسوں کے لیے تو کرونا نہیں ہے, اپوزیشن کا جلسہ قریب آتا ہے تو اس میں پھر کرونے کی بات شروع ہو جاتی ہے. گلگت بلتستان کے الیکشن کے لیے تو کرونا نہیں ہے, اپوزیشن کی تحریک کی بات آتی ہے تو اس کے لیے پھر کرونا سامنے آ جاتا ہے. ہم کرونا کی وبا کی سنگینی کو بھی سمجھتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایس او پیز کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم اس جلسے میں شریک ہوں گے. یہ ہمارا آئینی حق ہے اور ہم اس میں بھرپور شرکت کریں گے, اور یہ بتائیں گے کہ لوگ موجودہ حکومت سے ناخوش ہیں, نااہل حکمرانوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. حکومتی دا خبرې کوي چې موږ به اجازت نه ورکوو عوام چې دي د هغوی په ذهن کې یو شکوک شبهات چې دي نو هغه اچوي. تاسو به په هر صورت کې دا جلسه چې دا به کوئ, او بلې چې ما دا پوښتنه چې هر یوه پارټي چې ده نو هغوی څنګه چې ANP ویلي چې تاسو په خپل سور لباس دغه کې راځئ, نور چې دي نو هغوی وایي چې په برد کې به جمعیت راځي, د قومي وطن پارټۍ صلاح احمد دی. ګوره بھرپور شرکت پکو, جلسه به هر صورت کې کوو. که پابندۍ دوی ولګولې نو بیا به مونږ درنه ورکوو, او هغې پورې به بیا نه پاسو سو پر چې دې حکومت نه ځان خلاص کړی نه, او دا مونږ ملګرو ته کارکونانو ته دا هدایت ورکړي دي چې که کوم ځای کې چا ودرول هماغه ځای کې به روډ بندوو به, او بیا به ټوله صوبه چې هغه به مونږ جام کوو به. څو پورې چې د جلسې کې د شرکت هغه دی مونږ هم ملګرو ته ویلي دي, هغوی به خپل جنډې سره خپل ټوپۍ سره په ښه بھرپور طاقت مظاهره به کوي به, او انشاءالله تاسو به وګورئ چې دا به یو تاریخي جلسه وي. سر څه وایي دغه اوس نه دغه موټروی باندې غټ ګاډي بند کړي دي چې کسان ډېر راچندوی حوالې سر څه وایي؟ ګوره چې څومره دا حربې کوي که نه, هغې سره به د خلکو کې نوره جذبه زیاتېږي, او دا جلسه به د هغې نه هم بیا درنه کېږي. هغوی وایي چې اپوزیشن چې کوم دی نو دوی صرف د خپل کرپشن بچ کولو لپاره دا لګیا دي, تاسو څه جواب ورکوئ؟ ګوره مونږ خو دا وایو چې د الیکشن غلا کړې ده, او مونږ دا ګڼو چې د الیکشن غلا چې ده دا د قوم سره خیانت دی, او دغې نه غټه ډاکا شته نه. نو ټولو کې غټ ډاکو خو بیا دا موجوده حکمران دی, سلیکټډ حکمران دی, او دغه حساب کتاب ورسره مونږ کوو به. اوسه پورې که مونږ وکتل نو دوی که د کرپشن خبره کوله, د اعتصاب خبره کوله, نو زما خیال دی اوس خو سپریم کورټ ججانو هم دا وویل چې دا اعتصاب صرف د اپوزیشن رکاولو لپاره استعمالیږي, نور د چا دغه خلاف هم ونه کړل چې د حکومتي اراکین خلاف دغه شوي. ټولو کې زیات کرپشن چې دی دې حکومت کې شوی دی, د BRT سکینډل چې دی ټولو مخامخ دی چې اربونو روپۍ ولګېدل, او اوسه پورې چاته قوم ته فایده د هغې ونه رسېده. مونږ دا تپوس کوو چې د هغې باندې دوی څه وکړل, د بلین ټری سونامي باندې دوی څه وکړل, د دوایانو باندې په خپله یو وزیر فارغ کړو چې یاره د ولې دغه کړی, او بیا یې د پارټۍ خپل
مرکزی جنرال سیکرټري همغه وزیر بیا ولګو نو دا آیا دوی د کرپشن سرپرستی نه کوي لګیا دي اول د دوی د خپل دغه جواب راکړي بیا ولګو بلتستان جی دا دغه شوی دی الیکشن شوی دی د هغې حوالې سره تاسو وایي هغوی وایي چې دا زموږ ډېره غټه کامیابي ده پوره جی دوه خبرې دي یو خو تاریخي طور باندې موږ د بلتستان الیکشن تاسو وګورئ مرکزی حکومت چې رچاوي هغه همیشه هغه کوم پارټو چې هلته کیسه اخیستې وه پرون هغوی کې زموږ د پی ډي ایم د سټیرینګ کمیټه په مرکزي سطح باندې اجلاس و او هغې کې هغوی ټول وویل چې یاره داندي شوې ده او کسان مات کړی شوي دي پری پول ریګینګ هم دی او آفټر پول ریګینګ هم شوی دی نو په دغې حوالې سره مونږ دا الیکشن ریجیکټ کوو او مونږ دا ګڼو چې د 25 جولای 2018 کې چې شي همغې یو ریپیټ چې دی هغه دې کې شوی دی او دې سره نور قوم له دوکه نه ورکړي